نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم یو بوټی لاندې خپل صحابه را غونډ کړل او وی فرمایل اے زما صحابه او راځئ خپل لاسونه ږدوئ. صحابه راتله خپل لاسونه ملاو کول، راتله او لاسونه ملاو کول، یو له بله پاسه یو له بله پاسه. اخر کې نبی علیہ السلام خپل لاس مبارک پہ کیښو. وی فرمایل دا د حضرت عثمان لاس دی، دا د حضرت عثمان له جانبه بیعت دی او بیا یې له پاسه خپل لاس وی دا د محمد لاس دی. وی فرمایل مونږ په دې خبرې باندې عهد کوو که چیرته حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شهید کړلی شو نو مونږ به تر دغ ځینه لاړ نه شو واپس چې تر څو پورې مونږ د حضرت عثمان غنی بدل اخیستی نه وي. دینا بل غٹ مقام کے دیشی دست شہ دو سرا جو کہ ید اللہ تا، دست شہ دو سرا جو کہ ید اللہ تا، دست بنا آپ کا آپ وہ ذیشان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما عزت مندو قدر مندو چکل دے لاڑو لو مکی مکرمی تا نو دی ترزوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ترزوئے آبان بن سعید چې مسلمان نو هغه په مکه مکرمه کې اوسېدو. څه وخت چې خپل تره زوی وکتلو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی سنتونو عامل سترګې ښکته تیبند دا صادر چې داسې له ځان نه تاو کې لنګ ورته وایي تیبند ورته وایي هغه یې تړلی دی او هغه یې اوچت کړی دی. نو چې کله یې وکتلو او دا لنډ تیبند چې دی په هغې زمانه کې د غریبو خلکو نښه ښکاره کېده. دولتمندو خلکو به تیبند چې دی تر خپو پورې و ځان سره بیا راکاږلو. نو چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په دې حال کې وکتلو نو پیغورې ورکړلو. څه پیغورې ورکړو؟ دا پیغورې ورکړو وګوره چې مسلمان شوې لاړې غریب شوې ته ځان له تیبند هم اوږد نشي اخ کولی پیدا کولی چې خپو پورې دې ورسي. حالانکې دا اوږدو خو ده را اوچت کړی و. نو ما عزتمندو قدرمندو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ څه جواب ورکړو؟ داسې نه چې ما سره روپۍ ښې ډېرې دي زه ښه دولتمند یم او دا وګوره دا دومره اوږد دی ویې ګوره. نه بس په دوه ټکو کې جواب ورکړو. وایي دا مې ځکه داسې کړي دي چې دا د الله نبی سنت دی.